چې انسان په دنیا کې اوسېږي نه ګناه نه خلاصېږي. خامخا د انسان نه کله ګناه کېږي او کله دی د شیطان او د نفس نه مجبور شي نو ګناه وکړي. لیکن کم انسان چې هغه ګناه وکړي او بیا فوراً د الله په دربار کې توبه وباسي نو الله پاک مهربانه دی ګناه ورته معاف کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی د مسلمان او د منافق فرق دا دی چې منافق ګناه وکړي نو پروا پې نه ساتي، داسې ګڼي لکه په پوده چې مچ کینې او دی داسې کې او مچ وتښتي. په پوده چې چامک کینې څه پروا ده، لاس وړقی مچ وتښتي، بیا راشي کینې بیا لاس وړقی مچ ولا نه پوزه خوري او نه په پوزه درونوالی راځي او نه په پوزه څه زخم راځي. او د مسلمان داسې مثال دی د ګناه لکه چې دی د یو غر په ویښ کې ناست دی او دی یریږي چې دا غر را باندې را پریونځي، یا خدای دا غر به کله را پروځي. دقه رنګې دی یریږي چې دا ګناه مې وکړه او په دې ګناه مې الله ونه نیسي خدایه، یا مړ شم او بې توبې د دنیا نه لاړ شم. دا د مسلمان او د منافق د توبې فرق شو. اوس توبه چې انسان وبخي او د الله نه بخښنه وغواړي الله پې ډېر خوشحالېږي. او ولې پې الله خوشحالېږي؟ د هغې یو وجه خدا ده چې د الله په دربار کې خپل ځان عاجزه کړه چې خدایه زه تا نه معافي غواړم خو دا عاجز یم که نو یو یې د خپلې عاجزۍ اظهار وکړه. دویم یې د الله د لویۍ او د لوی قدرت عقیده ولرله چې خدایه دا توبه زه ځکه وباسم چې زه یریږم ته ما ونه نیسې، ما راګیر نه کې، ما له تکلیف را نه کې. ولې ته د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند دی چې څوک د چا خلاف وکړي هغه پې کمزوري د چا پروا نه اله دې یریږي چې هغه د چا خلاف وکړي هغه پې زوروري او دې یریږي چې هغه مې راونه نیسي. نو د خپل عاجزۍ اظهارم شو د الله د قدرتم او الله له د لوی طاقت ومنه چې خدای مې نوي شي. دریم د دا عقیده ولرله چې خدای بخونکی دی، دا صفت د الله دی. په ګناه نیولم کوي او الله ګناه بخي هم او خدای ته د ډېر لوی وي نو ځکه په الله خوشحالېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الله د انسان په توبه داسې خوشحالېږي. یو مثال یې ورکوي لکه یو انسان په یو څاروي باندې سور دی په یو اس، د سره په هغه اس خپل خوراک هم پروت دی او خپلې اوبار سپې پراته دي او یو صحرایي ځمکه کې روان دی. د ځنګل منځ ته لاړ، داسې ځای ته ورسېد چې هلته هېڅ قسمه انسان نشته. دی ستړی شو چې لږ دمه کوم دا باقي سفر به بیا وکړم. هسې یې وتړه ځان سره نږدې او د سملاس وده شو چې د خوبه را پاڅېد ویې کتل اس نشته، اس تښتېدلی دی. دا سړی ډېر زیات خفه دی، دومره پریشانه شو چې خدای دا خو مرګ په خپلو سترګو مې ولید، مرګ راغی ځکه چې د دې ځنګل نه اوس زه په خپو وتی نه شم، چېرته به ځم؟ د اس په ذریعه خو تلی شم، اس خو لاړ او زما چې کم خوراک و او کم اوبه وې هم په اس لاړې. او ځنګل خطرناک دی، هر قسمه حیوانات پکې شته، زمري پکې شته. دی منډې ووایي یو خوا بل خوا چې دا اس را پیدا کړم خو هېڅ پته د اسو نه لګي. دی اوږم شي ډېر زیات او تږم شي او د مرګ چې څومره علامې اسباب یې دا وه د ټول حاضر شي. لکه سوچ وکړي چې ځم چې هغه کم ځای کې زما نه اس تښتېدلی او هلته سملم. ډېر اوږې مو ډېر تږې مو ډېر ستړی سر مې ګرځي نو سمبلم که په خوب کې رانه څه ووته نو خبر دومره دی تنګ دی غریب.
چې راغی هغه ځای کې سملاست او وده شو او سترګې وغړولې نو اس ورته ولاړو او هغه اسې چې سینګ پرېښې و اقسې ولاړو اقه د ده خوراک او د ده څښاک د ده اوبه د ده ټول سامان پې د پاسه پروت دی دی دومره خوشحاله شي که نه حضور پاک فرمایي که د خوشحالۍ نه خوله خطا شي نو دی وی د الله په دې قدرت چې یا خدای ماله خو د ژوند واپس راکړه زه خو اوږ یم خوراک ته یم راکړه تږې یم اوبه دې م راکړې او په دې اسو څه خپل ځای ته ځانم رسولی شم نو دی د ډېرې خوشحالۍ نه وی اللهم انت عبدي وانا ربک خدایه ته مې بندې او زه دې رب یم وی خولې خطا شي خوله د ده مطلب دا و چې ده ویم چې خدایه ته مې رب او زه دې بندې نو د خوشحالی اظهار کې دومره په جوش کې راغی چې خولې خطا شوې ته مې بندې او زه دې رب یم نو چې دا سړی په دې اس موندلو په دې خوراک او څښاک موندلو څومره خوشحاله شو الله د مسلمان په توبه د دې انسان نه زیات خوشحالیږي افسوس دا دی چې مونږ ګناه هم کوو توبه هم نه وباسو مونږ د خدای دشمني هم کوو ګناه خو د خدای دشمني ده ګناه خو الله خفه کول دی مونږ الله خفه کوو ګناه خو د الله نه بغاوت دی لکه د بادشاه نه چې څوک بغاوت وکړي بادشاه څومره لویه سزا ورکوي الله خفه کوو الله سره دشمني کوو د الله نه بغاوت کوو بیا توبه نه وباسو او که توبه وباسو نو هغه زمونږ د خدای پورې د ټوکو توبه ده د خدای پورې ټوکې څنګه ګناه به نه کوم زما توبه نو بیا وکړي ګناه به نه کوم نو بیا وکړي ګناه به نه کوم دړنه توبه نه وباسي دړنه هسې د خلکو دپاره د خولې نه لګیا دی یو سړی وی سبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه سبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خندم آیت به استغفار ما پلاس کی تسبیح دی او پخلی وی توبه 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 او پړکی څه دی چې توبه توبه ده بدو او چې څوک نی بیا هم لپه بدو لکه امقه ګناه پرتی وی شیطان خو خاندي چې د خمې غرق او تباه کړې ځکه تا خو ته خدای پورې ټوکې کې لکه د تو ګناه نه توبه نشته په خولې توبه توبه وی زه خمې غرق کړې خمې تباه کړې او چې په سچه توبه بیا هغه داسې د حضور پاک زمانه ده او یو صحابي دی حضرت معاذ اسلامي رضی الله تعالی عنه راغ رسول الله مبارک له جمعت دیتا توبه وی مونږ ته ګوره زمونږ توبو ته ګوره توبه 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 چې خلک وینو خولې نه توبه وي خدای توبه وي خدای توبه هسې د خلکو دپاره توبه توبه کوو دړنه والله که توبه دې وویسته د ګناه نه فاساد ته خدای معاف کوي راغی رسول الله مبارک جمعات کې ناست دی او دی راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناست وي د الله رسوله ما یو خطرناکه ګناه کړی دی په ما د خدای حد قایم که رسول الله مبارک او څه وایي زنا مې کړی دی الفاظ یې ووایي حضور پاک ته مخ بل طرف ته واړه او دی راغی هلته کېناست ځکه څلورو مجلسونو کې به څلور ځله اقرار کې بیا رسول الله مبارک ورته وایي غږ نه کوي بل طرف ته مخ واړو مطلب یې دا چې دا سړی ځي بس توبه وباسه الله دې معاف کوي کنه بیا وایي د الله رسوله ما زنا کړې ده په ما د خدای حد قایم کا بیا ته حضور پاک مخ واړو هلته راغی بیا دې بل طرف ته مخ واړو دې خوا بیا راغی سړی نه ځي بیا ورته رسول الله مبارک څه وایي چې تا به زنا نه کړې هسې به دې ټونګې مونګې والې لاس به دې وروړي خکل کړی به دې وي او دې ته هم خلک زنا وایي ځکه د زنا اسباب دي وی نه د الله رسوله ما همغه عمل کړی دی کم عمل چې انسان د خپل حلال بیبي سره کوي حق عمل مې کړی او په ما د خدای حد قایم حضور پاک صحابه ته وی دی بوځه څلور ځلې په ځان اقرار وکړه او هېڅ شبهه پکې نشته چې کومې شبهې وي هغه ختمې شو
دې سنگسار کې چې کوم انسان واده کړی وي تپوس یې ته وکړه حضور پاک واده دې کړی نه وي یو وی لاړ شه دې سنگسار کې بویه ته د مدینې منورې نه بار کاڼیز ځمکه کې او صحابه په کاڼو وویشته چې کوم وخت کې په کاڼو ویشته نو مرګ خو ډېر سخت شی دی او بیا چې په کاڼو سړی ولې نو د منډې کړې وتښتېد د حضرت عمر خوا کې راغی نو هلته د اوښ د جامې یو هډوکی پروت و حضرت عمر هغه هډوکي اوچت که او په دا سر یې وویشته او خیره یې ورته وکړه خدای دې داسې داسې کا که تا دا زنا نه وکړې نو نن به مونږ د وینو نو ککړ شوې په مونږ دې وینې راوغورځولې مړ شو غریب راغی حضور پاک له صحابه چې رالل رسول الله مبارک ته الوی وی د الله رسول سړی رجم کو تر هغې پورې چې بس ساتې ووته سنګسار شو کوم انسان چې واده کړي که ښځی او که سړی وي او زنا وکړي دقه سزا ده زنا خو ډېر خطرناک جرم دی د چا لور خور سره ته به د ملکې دا خو دې تباه که غرق دی که ټول قوم دی ولا رسوا که خلک بیا ورته پیغور کوي ستا لور زناکاره ستا لور ډمه ده چې بچي ته پیدا شي د هغه ښځه که واده شي نو خلک ورته پیغورونه کوي په کنځلو خلک مړې کوي نو لا پاتې لا زنا خو ډېره لویه خبره حضور پاک ته یو صحابي وی صاحب منډه کړې نو عمر ورته خیرې وکړې او په یو هډوکي د اوښ په جامې په هډوکي وویشته او خیره یې ورته وکړه رسول الله مبارک حضرت عمر ته غوسه شو وی عمره دا دې څه کړي دي بد دې وکړل چې خیره دې ورته وکړله الله اکبر لقد تاب توبة وی داسې توبه دې ماعز وویسته داسې توبه یو روایت کې اهل مدینه راځي بل دې ګناهګار امت